در معزز و محترم مسلمانانو نن یو بهترینه طاقتوره وظیفه د سورة اخلاص قل هو الله احد. د دې وظیفه راته ډېره زیاته بهترینه او پاورفل وظیفه راته ښیمه، ناشنا طریقې سره، قبول کړی شوي عمل سره، قبول کړی شوي وخت سره انشاءالله تاسو یې وکئ، الله جل شانه به درله هغه څه درکوي کوم چې تاسو غواړئ. دا ډېر بهترین صورت دی. دا د قرآن مجید محترمو نیمه حصه ده. کوم انسان چې د خپل تقدیر د سچایۍ په نیت سره د الله تعالی نه د راضي کېدو په طریقې سره دا وکړي، نو د هغه غمونه به الله تعالی په آرام کړي، د هغه حاجتونه به الله تعالی پوره کړي، د هغه پریشانۍ به الله جل شانه ختمې کړي. نو کوم انسان چې غواړي چې الله تعالی ما سره د رحم او د کرم معامله وکړي، الله تعالی زما حاجات پوره کړي او الله تعالی ماله داسې څیزونه راکړي چې کوم زه غواړم، د کومو زه خواهشمن یم، نو هغه څیزونه به راته الله جل شانه درکوي. نو راځئ دا طریقه را سره واورئ. دا وظیفه د سورة اخلاص اسانه 50 پیرې دا وظیفه وکئ او الله تعالی به درله درکړي هغه څیزه چې کوم ستاسو په وهم او ګمان کې هم نشته دی. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډېرو معززو محترمو قابل قدر مسلمانانو ورونو خویندو او هغه مسافر کوم چې بهر وطنونو کې ژوند کوي، دغې مسافرو له دې الله تعالی د دواړو جهانو کامیابۍ، خوشحالۍ، راحتونه، عزتونه ورکړي. کومې ته ورسره زنانه زموږ وظایف اوري، الله تعالی د هغوی هم حامی او ناصر مددګار شي او مسافر له دې الله تعالی کامیابي ورکړي، ترقي دې الله تعالی د دواړو جهانونو ورکړي. ډېرو محترمو مسلمانانو ورونو خویندو، زموږ نن وظیفه د سورة اخلاص ده، د قل هو الله احد، او دا ډېره زیاته بهترینه وظیفه ده. دا ډېره زیاته قبول کړی شوې وظیفه ده. دې کې د الله تعالی وحدانیت ذکر دی، دې کې د الله تعالی طاقت ذکر دی، دې کې د الله تعالی هغه څیزونه ذکر دي چې الله تعالی نه د چا نه فایده دی او نه ترې څوک فایده دي. نه الله تعالی ښځه لري او نه بچي شته دی، بلکې د الله تعالی د دې څیزونو نه مبرأ دی، پاک دی. محترم مسلمانانو، دا وظیفه را سره پوره واورئ د زړه په یقین او په سوچ سره. یو خبره د هغې نه مخکې زه عرض کومه، کله چې انسان په تقدیر، په خپل تقدیر باندې راضي شو که نه، د ټولو غمونه به الله تعالی ختم کړي. نن موږ په خپل تقدیر باندې نه راضي کېږو. تقدیر کومې فیصلې چې د الله د څېړه دي، بس په هغې باندې شکر ایستل، په هغې باندې راضي کېدل، نو د دې انسان ټول غمونه به ختم شي. اوس که موږ په خپل تقدیر څه چې الله راکړي په هغې نه راضي کېږو، د هغې نه ډېر غواړو، نو بیا د انسان غمونه به نور هم سیوا کېږي. محترم مسلمانانو، یو روایت کې راغلی دي چې سورة اخلاص چا یو پیره ولوستو، هغه داسې دی چې د قرآن مجید 3 حصه ثواب ورته میلاو شو. چا چې 2 پیرې ولوستو، هغه داسې دی چې نیم قرآن مجید د ختم کو. چا چې 3 پیرې او یا 4 پیرې چې چا ولوستو، دا داسې شو چې د قرآن مجید پوره ختم وکړو. 4 پیرې چې چا ولوستو، دا داسې دی چې د قرآن مجید پوره ختم وکړو. صحیح شوه. د مسند احمد په یو روایت کې رسول الله مبارک صلی فرمایي چې کم انسان 10 پیرې سورة اخلاص قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد 10 پیرې د دې تلاوت وکړي، نو محترم مسلمانانو الله تعالی به دله په جنت کې یو کور ساز کړي، یو محل به ول ساز کړي. داسې کور به وي چې هغه به ډېر بهترین کور وي. په دې خبره باندې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه عرض وکړ، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا خو به موږ ځان دپاره ډېر محلونه په جنت کې ساز کړو. رسول الله مبارک ورته وفرمیل او د دې نه هم زیات به تاسو سازوئ. یو بل حدیث کې د مسند احمد راغلی چې رسول الله مبارک فرمایي چې کم انسان 10 پیرې سورة اخلاص تلاوت وکړي، سورة اخلاص قل هو، د ده دپاره الله تعالی په جنت کې یو محل تعمیر کوي. د ابو لیلا په یو حدیث کې راغلی دي
چې کوم انسان 50 پیرې سورت اخلاص ووایي ده به الله تعالی د 50 کالو ګناهونه معاف کړي. څوک چې 50 پیره سورت اخلاص ووایي د انسان به د 50 کالو ګناهونه معاف شي. صحیح شو که نه؟ او کوم انسان چې سورت اخلاص تلاوت کوي د ده غمونه او همونه به الله تعالی ختم کړي. صحیح شو که نه؟ د ده مسایل به الله تعالی ختموي. په ده باندې چې څومره اثرات وي، ګوره د جادو دپاره هم ویلی شئ، د رزق دپاره. صحیح شو که نه؟ او بل دا چې محترمو ستاسو دشمنان به الله تعالی ختم کړي. ستاسو په کور کې به د رزق الله تعالی کاشادګي راولي، یعنې رزق به دې الله تعالی ډېر زیات سیوا کړي. نو موږ خو داسې څیزونه غواړو چې الله تعالی جنت هم راکړي، په جنت کې محل هم راکړي. یو د دنیا کور دی د پریشانو نه ډک کور دی، یو د جنت کورونه دي محترمو چې هغه بهترین کورونه دي، هغې کې غمونه نشته، هغې کې بیمارۍ نشته، هغې کې مرضونه نشته، هغې جنت کورونو کې مرګونه نشته دي، یعنې مرګ به هم دته نه راځي. نو روزانه 50 پیرې سورت اخلاص وایي. د دې به څو پی دي؟ یو خو تعالی الله تعالی د ډېرو قرآن مجیدونو ثواب دله په عملنامه کې لیکي. ګوره څوک قرآن مجید په میاشت کې هم بعضې خلک نشي ختمولی. ته صرف 4 پیرې سورت اخلاص تلاوت وکړه، ته د یو قرآن مجید ثواب میلاو شو. بیا د هغې نه پس د خپل حاجت دپاره دعا وغواړه. 50 پیرې سورت اخلاص ووایه په یو مخه باندې، نو الله تعالی به تعالی د 100 قرآن مجیدونو ثواب درکړي، ځان له ضرب ورکوي. یعنې په 4 پیرو لوستو باندې یو قرآن مجید ثواب. نو اوس چې 50 پیرې دې ولوستو نو څونه راځي؟ ځان له په هغې حساب کتاب وکړئ. او چې 50 پیرې دې ولوستو په جنت کې الله تعالی یو ښکلی جنت، یو ښکلی محل هم تیاری، کور. نو دنیا په کور باندې څه کوئ؟ د جنت کورونه ځان له وګټئ. بل چې 50 پیرې تلاوت کړو الله تعالی د 50 کالو ګناهونه معاف کوي. د یو حدیث مبارک کې راغلی دي. محترم مسلمانانو د خپلې زندګۍ باندې بروسه مه کوئ. ګوره نن د ټماټر ګارنټي شته، د انسان ګارنټي نشته. نن د ټیپر ګارنټي شته، د انسان ګارنټي نشته. نو دا مه وایئ چې زه به دا کوم، زه به دا کوم. د هغې نه مخکې ځان دپاره د مرګ دپاره تیار کړئ. او حاجتونه خو هر انسان سره تړلي شوي دي، د چا حاجتونه پوره کېږي، د چا نه. خو موږ به نه امیدي نه کوو، موږ به په الله تعالی کلکه بروسه ساتو او په خپل تقدیر به صبر کوو. یو رشته نه میلاویږي، زما پې صبر دی. یو کاروبار نه میلاویږي، زما پې صبر دی. یو بزنس نه روانېږي، زما پې صبر دی. په دې چې تاسو صبر وکړو الله تعالی به د صبر میوه موږ خوږوي. موږ وایو که نه د صبر میوه خوږوي. نو چا چې صبر وکړو هغه ته به الله تعالی دې نه خوږه میوه ورکوي، او داسې میوه به ورکوي چې د وهم او ګمان کې هم نه راځي. بل الله تعالی فرمایي ما نه په صبر سره او په مانځه سره وغواړئ. سورت اخلاص په مونځ کې وایي، 2 رکعته نفل کوئ بیا الله تعالی نه غواړئ، 2 رکعته نفل کوئ بیا الله تعالی نه غواړئ. الله تعالی رحیم ذات دی، الله تعالی به درکوي.